حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمون غالبا دا دریم پروګرام دی. ډېرو ملګرو د اودس د فرایضو طلب کړی دی او چونکې اودس دا خو یو داسې عمل دی چې زمونږ او ستاسو په 24 غنټه کې 15 وخته دې ته ضرورت راځي. ذکر کړی دی چې په اودس کې څلور اندامونه وینځل یو کې مسح هم دا فرض ده. الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اذا قمتم الى الصلاة دا قمتم په معنا د اردتم سره دی، یعنی کلم چې تاسو خدای پاک فرمایي تاسو اراده وکړئ د مانځه فغسلوا وجوهکم تاسو خپل مخونه ووینځئ. خپل مخونه ووینځئ. یو ځل مخ وینځل دا فرض دی شرعاً، په دویم ځل باندې دا واجب دی او په دریم ځل باندې مخ وینځل دا سنت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی. نو په اودس کې څلور فرایض د ایماندارو. اول نمبر مخ وینځل په اودس کې دا فرض دی او د مخ چې کومه اندازه زموږ شریعت زموږ فقهاو کومه ذکر کړې ده هغه دا دی چې کوم ځای نه دا ویښتان راټوکېږي د مبدا د شعر چې کوم ده دې ځای نه چې کوم ځای نه ویښتان راټوکېږي تر دې ځای پورې د حد د اډوکې دا دی تر دې ځای پورې او د غوږ د دې نرمۍ نه واله تر دې ځای پورې دا د مخ چې کوم دی دا هغه ټول هغه جهت دی هغه هیئت دی. شریعت مطهره دا مقدار ذکر کړی که په چېرې په دې اودس په حالت کې یو انسان نه د یو ویښته په اندازه باندې دې کې وچ ځای پاتې شو نو انسان اودس نه کېږي ایماندار. دویم نمبر کې ایماندارو لاسونه وینځل دا فرض دي. خو لاسونه ګوره زموږ اکثر ناظرینو داسې وروڼه وي داسې زنانه وي چې هغوی کله لاسونه وینځي نو هغوی بیا د دې ځای نه وینځي د دې مړوندونو نه نو دې ځای نه اکتفا کو نه دي پکار. لاسونه چې بیا وینځئ دا به د ګوتو د سرونو نه شروع کوئ. په دې طریقه باندې د امام صاحب رحمت الله علیه مبارک مذهب باندې دا چې کوم دا مرفقین دي مرفقین دا څنګه دي دا په غسل د وضو کې دا څه شی دي دا داخلي دي او په خلاف د امام زفر رحمت الله علیه مبارک باندې خو مسله اخرى ده بله زمونږ د امام صاحب رحمت الله علیه مبارک مذهب باندې دا چې کوم دا مرفقین چې ورته ویل کېږي څنګلې چې ورته موږ تاسو پښتو اصطلاح کې وایو دا وینځل څه شی دی دا فرض دی، یعنی دا په فرضو کې دا داخل دی. موږ تاسو چې لاس وینځو تر دې ځای پورې به موږ وینځو که څومره تر دې ځای پورې مې ثواب دا ډېر زیات دی. ځکه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی. صحابه کرامو ته فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به زه په محشر د ورځ باندې به زه خپلو امتیانو تعارف به زه کولی شم، هغوی به زه پېژنګلا به کولی شم. صحابه کرام عرض کړي چې قربان دا خو په زرګونو په عربونو په دمونو خلک به وي، تاسې به خپل امتیان څنګه پېژنګلا کوئ؟ د دواړو جهانونو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ای زما صحابو تاسو سوچ وکئ چې مثال په طور انسان سره په یو علاقه کې یو ځای کې ډېر زیات اسونه وي او په هغه اسونو کې داسې اسونه وي چې د هغوی دا تندي تک سپین وي نو تاسې پکې دغه سپینو تندو والا د اسونو تعارف کولی شئ که نه به شئ کولی؟ نو صحابه کرام عرض کړي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې به نشو کولی؟ هغوی خو به ازاده پته لګي. محمد کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې زما امتیانو مخونه خاص کر د اودس چې کوم اندامونه دي او د اودس په صورت کې کوم وینځل کېږي لکه لاسونه شو مخونه خپې دا به وي داسې پړکان به کړي داسې رڼاګانې به کړي غره محجلین د هغوی دا مخونه به پړکېږي به نو د هغه پړکا په وجه باندې به زه خپل امتیان پېژنم چې دا زما امتیان دي. ایماندارو په دې څیزونو کې ډېر احتیاط پکار دی. څلورم دریم نمبر چې کوم دی د سر مسحه د سر مسحه د څلورمې حصې د سر مسحه زمونږ په مذهب باندې دا څه شی ده دا بلکې دا فرض ده. څه شی ده؟ څلورمې حصې مثال به ته وګوره دا زما سر دی
دا مثال څلور ګوتې چې ورباندې راځي په مقدار د نصیحې باندې دا ګوره دا یوې څه شوه دا دوه شوې دا درې شوې دا څلور شوې. اوس مثال به ته مثال به ته انسان دی د هغه ضرورت دی په سفر باندې روان دی په منډه دی هغه دا ګوتې لمدې کړي او دی لمدې کړي او صرف په دې ځای باندې کېښوي فرض ادا شو یا صرف په دې ځای باندې کېښوي یا شاته په دې ځای باندې کېښوي یا په دې ځای باندې یا په دې ځای دا څلور ګوتې داسې کېښوي فرض ادا شو خو مسنون عمل نشو. نو زمونږ او تاسو کامیابي خو په دې کې ده چې اودس وشي د حضور اسلام په طریقې باندې. لکه ګوره فقهاو دا مسلې لیکلي ایماندارو یو انسان دی هغه اودس الټه شروع کړو اول یې خپې ووینځلې بیا ورپسې مثال متور د سر مسح وکړه بیا ورپسې لاسونه وینځل بیا یې مخ وینځلو بیا سپېږمې بیا خوله بیا لاسونه اودس وشو. د اودس په کېدو کې څه خبره نشته خو د حضور اسلام د سنت طریقې مبارکې خلاف وشو مطلب هغه ثواب کې ورته نه میلاویږي. ثواب هغه ثواب دی اودس هغه اودس دی چې هغه په طریقه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې وشي. او مسنون عمل دا دی چې په دې طریقه باندې ځینې کسان مو تاسو کتلي دا ګوتې سره داسې کړي دا څلور ګوتې مثال به ته دا چې په دې سر باندې داسې بالکل راشي داسې دغه رنګ اوچتې وینه راولي په دې طریقې سره چې دا فرض پکې دغه شي دې طریقې سره بیا بیا داسې دا داسې راولي. او چې کومې دا صبابي ګوتې دي په دې باندې د غوږونو چې کوم باطن طرف ته د هغې مسح کوي او چې کومې دا ابهامي کټې ګوتې په دې باندې به دا ظاهر طرف ته مسح کوي. دا بعضې ورته سنت ویلي بعضې ورته مستحب علما کرام ویلي. او څلورم نمبر چې کوم د ایماندارو د اودس څلورم او اخري نمبر فرض چې دی هغه خپې وینځل دي سر د ګیټو پورې ګیټه یې وینځل پکې څه شی دي دا پکې داخل دي. ها محمد کریم علیه السلام مبارک حدیث مبارک دی چې ویل للعقاب د پوندو والو دپاره څه شی دی هلاکت دی. صحابي مبارک فرمایي چې موږ په سفر باندې روانو د مکې معظمې نه مدینې منورې ته او ځینې صحابه کرام دا لمر په غړغړ باندې وو په ډوبېدو باندې وو هغوی سره دا سوچ چې مونځ رانه قضا نه شي او هغوی دا سوچ کولو چې یاره دا اودس ضرور وو چې مونځ رانه قضا نه شي. او بیا د مازدیګر لمونځ چې د هغوی متعلق خدای پاک جل جلاله فرمایي چې تاسو حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى تاسو حفاظت وکړئ منګولې ولګوئ په پنځو واړو لمونځونو باندې خاص کر په صلات وسطی باندې چې هغه اکثر مفسرین کرامو د مازدیګر لمونځ اخیستی دی دا ډېر یو په دې ټایم باندې خدای پاک قسم خوړلی دی. او حدیث مبارک کې راځي محمد کریم علیه السلام فرمایي چا چې د مازدیګر لمونځ چا نه قضا شو دا دې ووایي چې زما مال زما جان زما اولاد زما کور زما کاروبار هر څه دا تباه و برباد شو. خدای پاک دې موږ تاسې ګزار وګزورې کړي. نو دې کې ډېر خیال ساتل پکار دي چې مثال به ته د ګوتو خلاف وشي او خپې ومږلې شي ګیټه اکثر دا ګیټو سره شاره ځایان چې کوم دي هډوکې راغلي په دې کې تاسو به کتلي یا د زنانو نه یا د نارینو اکثر وچ پاتې کېږي چې وچ ځای یو ویښته په اندازه باندې پاتې شي ایماندارو او دس د انسان نه کېږي فرض پاتې شو فرض چې پاتې شو او دس نه کېږي چې دس نه شو نو مونځ د انسان نه کېږي. نو مونږ او تاسې له پکار دي چې مونږ او تاسې په دې مسلو باندې دا وورو او په دې باندې مونږ او تاسو سوچ او فکر وکړو کومې کمزورۍ چې هغه کمزورۍ مونږ ستاسو خپل ځانونه وباسو. نو زمونږ د سبق خلاصه او زمونږ د دې ننني درس خلاصه دا شوه چې په اودس کې څلور فرایض دي. مخ وینځل د ویښتانو د راټوکېدو نه واله انسان وایي ابه ګنجۍ نو به داسې نه کوي چې د دې نه به سر وینځي عام طور چې کوم تندي نه ویښتان راټوکېږي د هغه ځای نه مخ هغه مقدار شروع کېږي تر دې ځای پورې او د دې ځای نه واله د نرمۍ نه واله تر دې ځای پورې او لاسونه چې کله وینځو نو ګوتو سرونه به ابتدا کړو دې ځای نه واله تر دې څنګلو نه به راوړو تر دې ځای پورې او د سر د څلورمې سیمه مسح دا فرض ده او خپې وینځل سره د ګیټو ګیټه یې به پکې وینځل دا څه شی وي دا شرط دي دا ضروري دي او دا لازمي دي.